چې رمضان را روان دی نو په دې کې څه وکړې، په دې کې اعمالو کې اعمال د موبایل عمل نه. او شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب خو فتوا راغلې ده، هغه وایي کوم مسلمان بنده چې د هغه په خپل ځان باندې بروسه وي چې زه په دې باندې د حرامو کار نه بچ نشم، نو هغه له موبایل استعمالول حرام دي. هغه له موبایل استعمالول څه دی لکه حرام دي. د ضرورت په بنا باندې یو سړی موبایل استعمالولی شي، خو زه وایم چې تا سره موبایل په جیب کې که نه رمضان نه کو خانه کعبه کې ولاړې که نه، نو نن سبا د خلکو نه هغه لحاظ حیا حتمه ده، نو بس خامخا ته به موبایل لالې وکړې او کومیډي هم ته کړی وکړې، نو هغې کې اکثریت چې دی هغه د ګانو د فلمونو د ډرامو خبرې دي پکې، نو چې ته کړی وکړې نو شیطان نفس به در باندې خپل دغه وکړي وار، او بس په رمضان د روژې په خوله باندې ته به فلم او ډرامه شروع کړې او بس هغه به بیا ګورې. ځان ساتي د دوی شیزونو نه. علما فرمایي چې د کوم مسلمان بنده چې په رمضان کې د کومو اعمالو اهتمام وکړو که نه ډېر، الله رب العزت به ورته په باقي چې څونه 11 میاشتې دي د هغې د اهتمام توفیق به ورته الله ورکړي په نور. یعنې مثال به زه درکړم، یو نوجوان راولګېدی چې ته میل کو فیمیل د مذکر مؤنثو کې هر څوک راولګېدل مشر کشر کې هغه راولګېده په رمضان کې د پنځو وختو لمونځو پابندي وکړه، د نوافلو پابندي وکړه، د قرآن د تلاوت پابندي وکړه، د صدقې پابندي وکړه. نو علماء لیکلي دي، علماء دا قرآن څه حدیث نه خیر، خو د دې ګورو علماء د دې دا پیل دی، د دې کې تجربه ده، نو د هغې تجربه ده د بزرګانو د علماو چې د باقي 11 میاشتې کې به الله د دغه توفیق اهتمام توفیق به ولې ورکړي انشاءالله. خو ته ماته ووایه، هسې تاسو ټول ماته ووایئ چې یو نوجوان موبایل استعمالي یو مشر کشر سړی دی کو ښځه ده او هغه په رمضان کې ټیک ته روژې نیولي، خو بس یا تش خوبونه کوي او یا پرې ډرامې ګوري. بعضې خلک ارتغل عثمان هم ګوري، ځکه دا خو د روژې په خولې ګوري، نو د هغې دا مطلب دی چې دا کار مطلب دا چې حرام نه دی. ښه بعضې خلک خو په دې نیت هم ګوري چې دا ګناه ده، ولې دا اسلامي ډرامه ده، دا لکه اسلامي ډرامه ده ځکه یې ګوري. نو ګوره بچې داسې نه ده پکار چې تا په رمضان تاسې تیر کو چې ته پکې فلمونه او ډرامې ګوري، ته پکې چې دی مور او پلار درته خبره وکړي نو به زر ورته غوسه شي، مه زما روژه ده او تا تنګول دې شروع کړي دي. مشر درته خبره وکړه نو ته ورته مه زما روژه ده او تنګول دې شروع کړي دي. نو ته سوچ وکړه چې تا په رمضان کې د بې ادبۍ او د دې اهتمام وکړو، نو د باقي 11 میاشتو کې هم په هغې کې مبتلا یې او ټول ژوند به دې په دغې بې ادبو په دغې نافرمانو به دې تېرېږي. د داسې ژوند نه مرګ ښه دی چې یو سړی داسې ژوند تېروي. نو ګوره بچې اهتمام وکړئ د نیکو اعمالو.